ګرانو کتونکو سلامونه، علب خان شیرپو یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. هغې خلکو دپاره یو ډېره د خوشخبرۍ خبره را څوک چې وایي چې زه د کروندې دپاره ځمکه اخلم، نو دلته کې د اتو جربو زه ذکر کوم. اته جربه ده په مین سړک باندې ده. دا مین سړک چې کوم دی دا به زه تاسو ته ښایم چې زه دې ځای نه روان شم، تاسو دې پټچ کې د دې نه پس ګورئ. دا مین سړک چې کوم دی دا موږ روان یو په لږه فاصله کې دا غني خان روډ دی. دا غني خان روډ چې کوم دی نو موټر وی سره بالکل لینک دی. د رزړو نه چې راځي عثمانزو نه چې راځي په غني خان روډ باندې محمد ناڼۍ ته یا عظیم خان پل ته یا چې کوم دی نو دې خواته ولی باغ ته ځي، نو دا په دې مین روډ باندې. بلکې واسع آباد چېرته چې یو ډېر تکړه مشر چې کوم دی میجر نعیم جان صاحب جون کوي چې د ډي آر سی ډسټرکټ چیرمن خوم دی، دا بالکل د هغوی په لار باندې چې هغوی کور ته راځي نو د هغوی په لار باندې دا ځای دی. تاسو وینئ چې تاسو موږ پکې هلته کې دغه ته ویستلی. بهرحال بیا به راشو دې ځمکې ته. دا اووه جربه ځمکه، اته جربه خو یو سړی وایي چې زه پکې پلاټینګ دپاره اخلم، نو زما د شاته دا لار وګورئ، دا غټه لار ده. دا څو فوټه لار ده؟ 14 فوټه لار چې کوم دی مین ده. دې طرف ته هم چې کوم دی نو سړی کور اخلی په کانالونو باندې، خو دې طرف ته کې اخلی بیا چې کوم دی نو دې خوا به لاړ شي. دا وګوره دې لار سره بیا دا ټچ ده، نو دا ټچ ده نو دې ځای کې چې کوم دی تاسو ځان له کور ځای دا اخیستی شئ او ورسره چې کوم دی نو خو مخکې تاسو راشئ نو بیا دلته کې 14 فوټه لار ده. نو دې 14 فوټه لار کې چې کوم دی نو خو دا ځای تاسو اخلئ، دا وګورئ جي، نو د دې لار چې کومه ده بیا دې ته ده، دې 14 فوټې لارې ته ده. نو مین سړک دی بالکل تاسو چې کوم دی نو راتلی شئ او سړک ته راتلی شئ. دا وګورئ جي، دا 14 فوټه لار ده. نو 14 فوټه لار چې کومه ده په 3 جربه کې چې کوم دی نو غنم دي. دا تاسو وینئ دا په 3 جربه کې غنم دي. نو خو یو سړی وایي چې زه کروندې دپاره اخلم، ګني پکې کرم، غنم پکې کرم، جوار پکې کرم، باغ پکې کرم، څه فصل پکې کوم، یا داسې خلک دي چې هغوی فارمونه د څاروو ساتلي دي نو هغوی دپاره د ګیا دپاره ځمکه اخلمه، نو ډېر په مناسب ریټ باندې دا ده. په دې باندې د موبایل نمبر دي، په هغې باندې رابطه کولی شئ. ریټ ډېر مناسب ریټ دی. نو تاسو اخیستی شئ، خو شاته اخلئ نو شاته پکې بیل ریټ دی، فرنټ ته پکې چې کوم دی نو بیل ریټ دی. خو دا څوک کور له اخلي. اوس یو سړی په جربونو باندې اخلي، جرب پکې اخلي، اته جربه ده. څوک پکې 2 جربه اخلي، څوک پکې 15 جربه اخلي، څوک پکې 3 جربه اخلي، څوک پکې 1 جرب اخلي. نو د هغوی دپاره بیا بیل ریټ دی چې هغه کروندې دپاره اخلي. نو د کروندې دپاره دا ډېر یو سپیشل ځمکه ده او ډېر ښکلې فصل پکې کېږي. په دغه نمبرو باندې تاسو رابطه وکړئ. یو وارې بیا وایم چې واسع آباد به راسته چې لږ مخکې راشي نو په لږه فاصله کې به تاسو ته دا سپینې خښتې په نظر راشي. دا سپینې خښتې به کې دې لپاره ښودلي چې خلکو ته پته لګي چې دا ځای د خرڅ دی. نو دا د خرڅ دی د کروندګرو دپاره، زمیندارۍ دپاره. اوبه ورته شته دی باقاعده. دا وګورئ چې اخوا ته تاسو وګورئ، اخوا هم دې ګني شوي دي او خو سپیدار چې کوم دی نو هغه شوې ده. مخامخ هم چې وګورئ نو ګني شوي دي او سپیده ده. هغه ګورئ چې کورونو ذکر کوئ نو دغه ټول کورونه دا وګورئ جي، دا ټول کورونه دي. مخامخ چې کوم دی دا هم په کورونو په دننه ځمکه ده او دا روډ سیده چې کوم دی نو عظیم خان پل ته وتلی په غني خان روډ چې واسع آباد ته راتاو شي. نو ډېر سپیشل ځای دی، ضرور راشئ، ویخلئ، په دغه نمبرو باندې رابطه وکړئ. بیا وایم د کروندګرو دپاره خو هم ده، خو څوک پکې ځان له کنال نیم ځای اخلي او پکې ځان له کور جوړم نو د کور دپاره خو هم یو بهترین ځای دی. او دا ایمان پراپرټي د سوري لاندې چې کوم دی نو دا ځای خرڅېږي. نو بالکل په دغه نمبرو باندې رابطه کولی شئ. ډېره مننه، خوشحاله.